قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ټول مګي توجه سره کېنه د دې ماشومانو چې په دې کې دوه ماشومان د حفظ دي ناغیو د دې نور ماشومانو د دستربندۍ لپاره سليمان صاحب مولانا نور جمیل صاحب او دیگر مدارسو محتملین حضرات هغې خدمت کې درخواست دی چې هغې دې ماشومان ته دستربندي وکړي او رومالونو ته په سرونو باندې کښېني
يا معشوم راځي اصل شروع شه حفظ وانا عمر حکیم ولد بابلاکیم محمد عمران دا لکان چې حفظ والدي دې تشریف راوړي چې مفتی سے ولا دستاربندي وشي دې دوران کې چې معشومان دستاربندي هم کیږي او سره د وخت قلت د وجنا مولانا کفایت الله سے معتصم بالله سے بروت درخواست کوم چې غیرا شي او وخت کې کم دی د دستاربندي په دوران کې هغه د ملمنو شکریا 2 منټه کې ادا کړي مولانا کفایت الله سے دا معشومان منظرانم عمر حکیم او دین دایو عمران ناصر علی محمد وقاص محمد شوال اقدام حسین اعزاز ابو طلحہ محمد سنان ابرار اللہ شاول اللہ نور الحق حضرت بلال جانس خان یاسر علی محمد زکریا عماد علی محمد ایوب فواد کریم طلباء دستاربندی وشي عقیدت تکینا حفظ والا راشد حفظ والا آیو لکلیشتا دو کسانو دستاربندی وشي نورو معشومانو اثرمانی رومال کے ہو دیشی اور دین آباد انشاءاللہ دا مولانا مفتی فضل غفور صاحب انشاءاللہ بیان ٹول مگری تنگے گئے ما خفقول مسلم دے دا مونگ انشاءاللہ مونگ تاخیر سرو کو سمسلہ نشتا اور یو دے بروٹے اپلو دے انشاءاللہ تاثر رخصت ہے مولانا کفایت اللہ صاحب دراشی اور دے دوران کے لئے اگی شکریہ دے ملمن وعدہ کی الحمد لله الذي يصرف الأحوال ويكشف العلل ويصلح العمل والصلاة والسلام على من أسس قواعد الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عندما صعد على المنبر زياد بن أبيه وقال إن الجهلة الجهل والضلالة الرمي والغي الموفي بأهلها إلى النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه علماؤكم من الأمور العظام التي ينبت فيها الصغير ولا يتهاشى عنها الكبير كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعده الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وصدت مصانعه الشهوات واختار الفانية على الباقية وتعتذرون بغير العذر هم كم ده طول ده کوګه کسانو شکریا د زړه بخونی ادا کوم چې په دې لنډ څنګه کې دې موږ ټیم راکړ او دې کې حاضر شو دا څنګه په دې غفور صاحب د ټول علماء د زړه اخلاص شکریا ادا کوم ما تن په بنا ده تعظیم د شما باشي برخات کے مزار ما مشغول دعا باشی امروز اگر طوفان بر کشتی ما افتاد ممکن که شما فارغ از غرق فنا باشی در پیش شکل دے دهر نوبه دبای شد مردان دری و عدیب شور نوا باشی هر سر نوال خو اسلام تم سمو آیا دام دا اغیار نو سرو بینو گٹھل دے وما رین الى البلاغ محترم ورونو ټول ملګري کېنئ تاسونه ملګري چې ولاړ ټول کېنئ ټول کېنئ دا ولاړ کسان کېنئ مفتی صاحب په بیان کې انشاءالله ډېر تفصیلي ډېر خوږ بیان وکړي ټول ملګري تشریف فرما شي کېنئ ټول ملګري دا اخري بیان لپاره به زه حضرت مفتی صاحب ته درخواست کوم خلک چې تاسو ټول ملګري کېنئ او په ناسته باندې هغه ټېر بیان واورئ ملګري کېنئ زمونږ په دې سټېج باندې د قاسم العلوم دا دستاربندۍ په دې موقع باندې زمونږ د علاقې جید علماء کرام چې په هغې کې زمونږ د مدرسه عمر بن خطاب محتمم حضرت مولانا شمس الامین صاحب دغسې زمونږ د جلوه مندن تحصیل امیر حضرت مولانا زرین شاه صاحب وصرف جنرل سیکرٹری مولانا قاری ماجد حسین صاحب دیگر علماء کرام د مدرسه اسلامی عربیه اگاره او د مدرسه صدیقیه محتممین وسره مدرسین ادارس زمونږ د علاقې د کیم مولانا محمد اجان صاحب او ډېر کبار علماء کرامو تشریف راوړی دی د وخت د کمي د وجې د هغې ته معذرت کوم
دا خبر مخنشتا فتاسو مسلمانانو زمون میلمانه خو ډیر راځي او زمون هر مجلس زمون د خپل علاقې درون میلمه حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب هغې تشریف راوړي او موږ تاسو ته پښتو کې مشهوره ده چې وایي نیامله د بل کلي او څنګه نشه تاسو متلی دا چونکې زمونږ د علاقې دی زمونږ تاسو ته د دې قدر نشته د بنیر په سطح باندې نو خامخا کوي پیر بابا تاسو مسعود ویلي اول زمون بنیر الحمدلله د حضرت مفتی صاحب په نوم باندې خلک پیژني چې په بار باندې د دې څومره الحمدلله مشران علماء کرام د دې قدر قیمت کې الله دې موږ تاسو ته قدردانۍ توفیق نصیب کړي دعا تاسو لیکلی شو ختم قرآن هغې باندې علماو بحث وکړو عوام مسلمانانو یو اهمه مسله په دې وخت کې چې کوم دی هغه ضروري ده هغه د تحفظ ختم نبوت ته زه به حضرت مفتي صاحب ته درخواست کوم چې دا مسله لږه واضحه کړي زه اوس بلا تاخیر ستاسو او د هغې ترمنځ خیال جوړېدل نه غواړم یو مرد مؤمن دی چې همیشه په حق وینا چې کوم دی نو کړی ده او انشاءالله دا به کوي مرد حق مومن مرد حق باطل से कभी घबरा सकता नहीं वो सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं फिर तुमने सर चीत नोए हमें इस मुल्क पाकिस्तान की उचित गिरनी